اوس منافق دا په دوه قسمه باندې موږ هم دا تعریف وکړو چې هغه ته منافق ویل شي چې هغه په ژبه باندې د ایمان اقرار کوي او په زړه کې دنه چې کوم دی هغه ایمان نه انکار کوي، کومه دعوی چې کړی وي هغه نه انکار کوي، یا د خیر چې کوم دی اظهار کوي او په زړه کې دنه شر پروتي کفر پروتي. دا هم د منافق تعریف وکړو. د دوه قسمونه دي، یو ته اعتقادي منافق ویل شي او یو ته عملی منافق ویل شي. اعتقادي منافق دې ته ویل شي چې د په زړه کې دنه کفر دی یا د اسلام چې کوم اهم عقیدې دي ضروري عقاید دي د اسلام دا هغې کې د یوې عقیدې نه انکار کوي یا د ټول اسلام نه په زړه کې انکار کوي او په ژبه باندې خلکو د خپله مسلماني ظاهري. دا اعتقادي کافر دی او دا اعتقادي منافق دی او د ده درجه د کافرانو نه هم لاندې ده. الله فرمایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. دا منافقین به بېشکه دي د جهنم د ټولو نه په هغه لاندې درجه کې، ځکه د دې نه ځان ساتلو مشکلو او د دې چې کوم دی ضرر هم ډېر زیاتو، نو د دې درجه چې کوم دی په جهنم کې د کافرانو نه هم لاندې ده. دویم چې کوم دی عملی منافق دی. عملی منافق دی ته وایي چې دی د زړه نه د اسلام چې څومره ضروري عقاید دي هغه د زړه نه مني، اسلام د زړه نه مني او په خوله باندې هغې اقرار هم کوي، خو دی صرف عمل د منافقانو په شان دي کوي. لکه څنګه لکه حدیث پاک کې نبی علیه السلام بعضې نشانې د منافق ښود دي او حدیث کې نبی اسلام فرمایي چې آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. نبی علیه السلام فرمایي چې درې نښې د منافق دي چې کله دی خبره کوي دی به دروغ وي او چې کله دی واده وکړي د چا سره نو د هغې وعدې خلاف ورزي دی کوي، واده نه پوره کوي، او چې کله د سره امانت کې ایښودلی شي نو دی په هغه امانت کې خیانت کوي. او په یو بل حدیث کې نبی علیه السلام څلور نښې ښودي دي چې کله د چا سره جنګ شي نو کنزل کوي، نو دا هم د منافق نښه ده. نو که یو سړی دروغ وي، حدیث پاک کې راځي چې سړی په خوله باندې یو پیره دروغ وي نو د دې خولې سره خواته فرشتې مقرري، درود شریف رسي، سبحان الله رسي، الحمدلله رسي، نو هغه فرشته د دې انسان نه چې کوم انسان یو دروغ وي د ده د خولې نه دومره څښا بدبویي ځي چې دا فرشته یو میل د ده نه لرې وتښتي. نو دا د منافق عادت دی، خو دا چا کې وي د دې نه وساتي. نو که یو سړی دروغجن دی نو دی عملی منافق دی خو اعتقادي منافق نه دی. دی منافق ته چې کوم دی کافر نشي ویلی، البته ډېر غټ ګنهګار دی. دغه رنګ یو کس د هغه امانت کې خیانت کوي نو دا عملی منافق دی خو اعتقادي منافق نه دی، ځکه زړه کې ایمان شته دی خو عمل د منافقانو په شان دی کوي، نو دی کافر نه دی خو دی ډېر لوی ګنهګار دی، ډېر لوی ګناه کوي. دغه رنګ یو کس واده خلافي کوي، واده وکړي هغه واده بیا ماتوي، واده پوره کوي نه، نو دا کس هم عملی منافق دی خو اعتقادي منافق نه دی. د باندې د کفر فتوا څوک نشي لګوي، دی کافر نه دی خو البته ډېر لوی ګنهګار دی. نو دا د منافقو دا چې کوم دی دوه قسمونه شي. یو اعتقادي منافق، نو په دې دور کې اعتقادي منافق نشته دی، البته عملی منافقان شته دی. نو چې په چا کې دا عملونه موجود دي نو د دې خبرې نه چې کوم دی ځان وساتو.